د کیفی فوډ ان هلال فوډ اتھارټي محکمې د کوکارۍ جانب او د چینار په بازارونو کې د خراب خوراک سامانونو چیکینګ په وخت باندې ډیرو دکاندارانو خپل دکانونه بند کړي وو چې د وجې نه د کیفی فوډ افیسر شخاب خان ډیر په سختۍ سره هدایت ورکړلو. نیکسټ ټایم چې مونږ راشو دلته که یو دکان هم بند و هغه به مونږ سیل کوو او د هغه خلاف په قانوني کاروایي هم کوو، باري جرمانه به پکې هم لګو او کم از کم 15-20 ورځې به ولې دا دکانونه سیل ساتو، ځکه چې کله هم اداره دلته راځي د عوامو په مفاد کې دا معیاري خوراک د فراهم کولو دپاره، نو دا خلک خپل دکانونه بند کړي. نو یو خو دوی د دې نه محرومه شي چې ادارې ګایډ کړي پراپر چې یاره ستاسو په دکانونو کې څه نقایص دي یا په خوراکي اشیا کې څه مسایل دي چې په هغې مونږ پوهه کړو. نو دا تقریبا دویمه پیره ده چې دوی دغه شان دا بازار بند کړي. نو دا د دوی لپاره لاست چانس و نیکسټ چې مونږ چېرته هم دې بازار ته رالو او دکانونه مونږ په ډیوټي ټایم کې بند ولیدل نو هغه به مونږ سیل کوو، د هغو خلاف په سخته کاروایي کوو. د هغې نه علاوه دلته مونږ بیا جانبل بازار ته لاړو، د هغې د دکانونو انسپیکشنز وکړو، د پیو سیمپلز واغستل چې هغه ستاسو د ټیم نمایندګان زموږ سره وو. په دې موقع باندې د پیو دکاندارانو پی هم د ماشین په ذریعه باندې چک کړلو چې پکې اوبه او د کیمیکل استعمال څومره شوی دی. د پیو سامپلینګ واغستې، پای کې موږ پی چک کړو، پای کې زموږ سره په بعضو په سامپل کې د اوبو ملاوټ شته دی. نو ان شاء الله موږ بار بار راځو د پیو بچکو بار او کوشش وکړو چې ان شاء الله چې د کوکارۍ او د جانبي خلکو د معیاري او ښه خوراک میلاو شي. تالاکي خلکو او دکاندارانو هم د کیفی فوډ ان هلال فوډ اتھارټي د محکمې د ډیوټۍ ستاینه وکړلې او وی ویل د فوډ په باره کې موږ وایو چې دا ډېر ښه کې چې راځي، ځکه چې موږ ته ځینې مخکې موږ ته پته نه وه چې دې په دا کم غلط شیونه دي، دا موږ ته دې معلومات نه وه، دې موږ ته دا وخورو دا موږ بیا نه ساتو. یاره ډېر زیات ښه کوي په دې کې زموږ د بچو د صحت دپاره زموږ دپاره هم ښه دي چې د هر څه خیال وساتلی شي. نو چې یو ښه شی انسان ته میلاویږي د هغه د صحت دپاره نو ډېره ښه خبره ده. په دې خبره ډېر خوشحاله یم. که چېرې زموږ د صحت خیال ساتلو والا سره موږ هم ملګرتیا وکړو نو ډېرو خطرناکو بیمارو مخنیوی به ممکن شي. صمد انجم، پاسون نیوز، چینار، سوات.